اسې خو بدعات نور هم ډیر زیات دي، خو بیا په رمضان المبارک کې خصوصا په آخري جمعه باندې دا یو مشهور بدعت چې خلک ډیر په ګمراهۍ کې مبتلا دي، او هغه بدعت د قضاء عمرې دی. قضاء عمرې دا یو مونځ خلک کوي او د خلکو دا عقیده وي چې زمونږ په ژوند کې څومره مونځونه قضا شوي نو په دې یو مونځ سره به چې دی هغه ټول مونځونه چې دی هغه معاف شي. قضا عمرې دا دوه لفظونه دي، قضا او عمر. د دې عام مطلب خدا دی چې په عمر کې د انسان نه کم مونځونه قضا شو وس د هغې ادا کول. نو د قضا عمرې چې دی دوه طریقې دي، چې یو طریقه ټیک ده او د احادیثو نه ثابته، او دویمه کومه طریقه چې ده نو هغه غلطه ده او بدعت ده او خلک په ګمراهۍ کې مبتلا دي. د قضا عمرې چې کومه اولنۍ طریقه ده هغه دا ده چې د انسان نه ډیر زیات منځونه قضا شوي دي. نو اول خدا دی چې دته هغه خپل منځونه یاد دي چې زمانه په دونه تعداد کې دا منځ چې دی هغه قضا شوی دی، نو هغه خو اسانه ده، هر یو منځ چې دی هغې دی قضا راوړي او هغه تعداد دی پوره کړي. دویم صورت دا دی چې ډیر زیات منځونه د سړي نه قضا شوي دي، پته دته نه لګي چې یاره زمانه څونه منځونه قضا شوي دي. نو د هغې دپاره هم بیا علماو طریقه چې دی هغه ښودلې ده چې مثال په طور باندې د یو سړي نه د سحر مونځ قضا شوی دی او ډیر منځونه د ده نه قضا دي د سحر. نو دی چې کله د سحر مونځ وکړي، یعنې وقتي چې کله د سحر مونځ وکړي، نو د هغې وقتي مونځ د ادا کېدو نفس دی د هغې کم فجر او کم د سحر مونځ چې د ده نه آخري قضا شوی دی، دی دا نیت وکړي چې زه د سحر هغه قضا مونځ ادا کوم کم چې زمانه آخري ادا شوی دی. نو په دې طریقه باندې به دی هغه فجر مونځ ادا کړي. نو چې کله دی هغه د سحر مونځ ادا کړي هغه آخري، نو دا ترې لاړې وس بل چې دی هغه آخري پاتې شولو، نو بیا به چې دی نو دی به بیا بل مونځ چې دی نو په دې طریقه باندې یا دغه شانتې د سړي نه ماسپښین مونځ قضا شوي دي، نو دی به په دې طریقه باندې چې کله وختي مونځ د ماسپښین وکړي نو ورسره دی د ماسپښین هغه قضا مونځ چې کوم د ده په ژوند کې آخري مونځ د ده نه قضا شوی دی هغه مونځ دی په دې طریقه باندې کوي او په دې طریقه باندې به د ده هغه تعداد پوره شي. نو دا طریقه خو ټیک ده. او کم چې د قضا عمرې کم ذکر راځي نو هغه اصل کې هم دا ده چې هر د انسان نه په عمر کې څومره مونځونه قضا شوي دي نو هغه به د دې قضا راوړي، دا نه چې بس یو مونځ وکړه او په هغه یو مونځ سره چې دی د ده به هغه ټول مونځونه چې د هغه معاف شي. نه، په احادیثو کې د مونځ د پرېښودو د مونځ د قضا کېدو ډېر سخت وعید راغلی، تر دې پورې چې په احادیثو کې راغلی دي چې د کفر او د اسلام په منځ کې چې دی هغه مونځ دی، چا چې مونځ قایم کو نو د دې شو چې د دین قایم کو، او چا چې مونځ پرېښودو د چې د دین ورڼلو، مطلب دا دی چې دا دین پرېښودلو. نو دا نه ده چې یو مونځ سړی وکړي او د هغې لپاره داسې یو طریقه یې راښکړلې چې یاره څلور رکعت د رمضان المبارک آخري چې کومه جمعه ده، لکه نن چې کومه جمعه ده، نو په دې باندې به د څلور رکعتو د نفلو نیت وتړې او په هغې کې به 9 پیرې آیت الکرسي او 15 پیرې سوره اخلاص به چې دی هغه به وکړي او په دې طریقه باندې به دا څلور رکعته چې کله سړی وکړي وایي دا داسې شو چې د ده چې د عمر څومره منځونه قضا شوي دي هغه ادا شو. دا بالکل بدعت دی، دا ګمراهي ده بالکل. اگر چې په یو حدیث دې طرف ته خلک منسوب کوي چې یاره په یو حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایل دي چا چې د جمعة الوداع یعنې د رمضان په آخري جمعه باندې په دې طریقه باندې دا څلور رکعته مونځ وکړو نو د دا مونځ چې دی نو د دا د ټول منځونو دپاره کافي شو. نو چونکې د هر فن دپاره خپل یو ماهر موجود وي نو په احادیثو باندې محدثین پوهیږي او محدثینو چې دی نو دا روایت چې دی دا باطل چې دا هغه ګرځولی دی دا منګړت دی، د دې څه هېڅ حیثیت نشته دی. لهذا کم مسلمانان وروڼه چې په دې ګمراهۍ کې مبتلا دي او په دې بدعت کې مبتلا دي د دې نه ځان وساتئ. هسې نه چې په دې طریقه باندې مونږ د پوره کال چې د هغه مونږ منځونه پرېږدو او بیا به وایو چې راشه د رمضان په آخري جمعه باندې به چې دی څلور رکعته مونځ به وکړو دا زموږ لپاره به کافي شي. دا بالکل ګمراهي ده، دا بالکل بدعت دی، د دې نه ځان ساتل چې د هغه پکار دی.